بعد الموت رسالت په والا بیګما تاسو ته دا ذکر کړو چې کله موږ رسالت بیان کو نو دینه مراد د حضرت آدم علیه السلام نه واخلې تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو پیغمبرانو نبوت او رسالت ما دا بیان کړو چې په محمد رسول الله باندې ایمان د دې تقاضا کوي چې په ټولو انبیاء او رسولانو باندې به ایمان ساتي او مثال ما در کړو چې کته منی یو سړی چې پی ایچ ډی کړی دا نو دا به منی چې د ماستر هم کړی دی د بیچلر هم کړی دی د اسوسییټ ډیپلوما هم کړی دا د های سکول هم کړی دی د میډل سکول هم کړی دی او د پرایمری هم کړی دا نو ما وویل چې آدم علیه السلام نه واخلې نوح علیه السلام پورې دا مرحله د پرایمري وه نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام پورې دا مرحله د میډل سکول وه د نوح علیه السلام نه حضرت ابراهیم پورې دا مرحله وه د های سکول حضرت ابراهیم نه موسی علیه السلام پورې دا مرتبه وه د بیچلر دا مرتبه وه د اسوسییټ او هغه نه واخلې تر موسی علیه السلام پورې دا مرتبه د بیچلر د موسی علیه السلام نه حضرت عیسی علیه السلام پورې دا مرحله وه د ماسټر او محمد رسول الله راتلو سره دا پی ایچ ډي وشوه او پی ایچ ډي از دی اینڈ اف سټوري یعنی دا مرحله ختمه شوه دې وجې نبي علیه السلام دا خاتم النبیین وګڼلی شو او خاتم النبیین په دې معنا چې د نبوت تکمیل شو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم راتلو سره لکه بلډینګ چې مکمل شي نو بس اسکار پکې پاتې نه دی نو مکمل شو نو نبی علیه السلام چې راغی دغه بلډینګ مکمل شو اوس دې کې نور څه نه ځایږي نو اوس محمد رسول الله چې منې صلی الله علیه وسلم دې معنا دا ده چې ته آدم پیغمبر منې علیه السلام نوح پیغمبر منې علیه السلام ابراهیم موسی او عیسی او 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دا ټول پیغمبران منې اوس په دې باندې ایمان ساتل دا د قرآن کریم دویمه موضوع ده اهمه موضوع او دریمه موضوع هغې د باس بعد الموت چې د مرګ نه بعد به ژوند راځي اوس دا ژوند د مرګ نه بعد دا داسې یقیني دی لکه څنګه چې شپې پسې نور راخیږي او نور چې ټوله ورځ اوچړېږي نو ورپسې شپه راځي نو دغه رنګې دا مرګ نه بعد ژوند دا همدغه رنګې حتمي او یقیني دی او دغه وجه ده چې د بقرې په اولینو آیتونو کې الله تعالی فرمایي الذین یؤمنون بالغیب ایمان داسې شی دی چې دا په هغه شی ساتل دي چې ته پرې نه پوهېږي تا نه لیدلی دی نه دې بوی کړی دی نه دې څکلی دی نه دې ټچ کړی دی نه دې اورېدلی دی خو ته پې ایمان ساتې الله مونږ لیدلی هم نه دی مونږ بوی کړی هم نه دی مونږ ټچ کړی هم نه دی مونږ اورېدلی هم نه دی خو ایمان ساتل پې لازمي دي یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک د انبیاو ته کتابونه راتلل وحی ورته راتله خو مونږ نه دي لیدلي مونږ خو انبیا هم نه دي لیدلي مونږ دې نبي ته راتلونکي فرشته هم نه ده کتلې مونږ دا هم نه دي کتلي چې دا فرشته وه دا پیغمبر ورته مخامخ و او ولې دا کتاب ورکې دا واخله دا تورات دی دا انجیل دی دا قرآن دی نو دا ټول څیزونه په حواسو نه معلومیږي ایون په عقل هم نه معلومیږي خو مونږ پې ایمان ساتو خو د آخرت په حواله الله تعالی د ایمان ذکر نه کوي د یقین کوي وبالآخرة هم یوقنون چې که لږ سوچ دی وکړه نو دې خبره باندې په خپله پوه شي د پیغمبر وینا ته پکې هم ضرورت نشته چې دا څه ډرامه خو نه چې الله تعالی دا دنیا پیدا کړې ده دا خدای څه مووي خو نه خوله فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دغه تصور د یقین الله تعالی مونږ نه تپوس کوي ستاسو دا خیال دی چې ما تاسو سره ډرامه غونې پیدا کړې او دا چې تاسو ما ته واپس نه راځئ نو الله تعالی د آخرت او د بعض بعد الموت تصور دا د یقین پر لفظ ذکر کې چې وبالآخرة هم یوقنون یعنی معنا دا ده چې که لږ عقل دې استعمال کړه ستا عقل به هم تا ته ووایي چې د مرګ نه پس ژوند یقیني دی او د هغې وجه دا ده قرآن کریم کې الله تعالی د مرګ نه بعد ژوند
د دې بار بار ذکر کوي مختلف امثله سره. الله تعالی فرمایي چې دا ځمکه وچه پرته وي فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. الله تعالی فرمایي چې دا مړه پرته هیڅ ژوند پکې نه پکې چنجې وي نه پکې سبزه وي نه پکې بل څه شی وي، یعنې ژوند د هیڅ نوعیت پکې نه. خو خدای وایي چې باران پې ووروم او اوبه پې نازلې کړم نو دا را وپړسېږي، دې کې حرکت پیدا شي او بیا مختلف قسمه ګیاهونه را زرغون کي، چینجي پکې پیدا شي. د تر کې باران نه کېده، چې باران وشو اوس مرغه ورته بیا پیدا شوی واپس به راغلی، چینجي او بیا پیدا شوي، چیندخان او بیا ټرین ټرین اواز کړی، ځکه ژوند پیدا شوی. الله تعالی فرمایي چې وانبتت من كل زوج بهيج. بیا بل آیت کې فرمایي چې کوم پروسس دغه دی، روزانه ته ګورې په سترګو باندې، ستا د سترګو وړاندې چې دغسې کېږي. نو بل ځای الله فرمایي کذلک الخروج، قبر نه راوتل بعینه دقه شی دی. او دې وجې نه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت دپاره الله تعالی به د نفخه اولا او نفخه ثانیه منځ کې 40 کاله دي. اسرافیل چې لومبۍ شپېلی ووایي خلک به ټول فنا شي، او بیا دویمه شپېلی چې ووایي ای سره به خلک بیا راجندي شي. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې دواړو په منځ کې د 40 کالو وقفه ده، او دغه د 40 کالو وقفه په دې کې په کافر باندې هم په قبر او برزخ کې عذاب نشته. د دې وجې کله دوی شپېلی وواله شي او دوی راپاڅول شي، الله تعالی فرمایي چې قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کافر به هم وایي چې دا چا موږ د آرام نه راپاڅولو، ځکه عذاب پې نشته. من بعثنا من مرقدنا، رقود خوب ته وایي چې د دې ډونګي خوب نه موږ چا راپاڅولو. فرشتې به ورته وایي چې هذا ما وعد الرحمن، دا هم هغه ورځ ده چې الله تعالی وعده کړې وه، صدق المرسلون، پیغمبرانو ویلې وه او رښتیا یې ویلي وو. نو دغه 40 کاله کله باران چې وشي او بیا تاسو ته معلومه ده چې نفخه اولا سره به یو زلزله راځي، نفخه اولا ثانیه سره به دویمه زلزله راځي. د لومبۍ زلزلې ذکر د سوره حج په اولینو آیتونو کې ذکر دی، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله تعالی خپل پروردگار نه ویریږي، د قیامت زلزله دا ډیر لوی مصیبت دی، دا یو ډیره لوی حادثه ده. او الله بس یو لغونې بیان مونږ ته وکړ چې یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. واقع د قاضي شریح په حواله باندې هم مشهوره ده، د حضرت داود په حواله هم مشهوره ده چې دوه ښځې د هغوی بچې وشول په هسپتال کې یا نرسري کې یا چېرته چې و، یو مړ شو بل ژوندی پاتې شو. دواړو دعوه وکړه چې دا ژوندی بچی زما دی، حالانکه چې کومې غلطه دعوه کوله هغې ته هم معلومه وه چې دا زما نه دی، او چې کومې صحیح دعوه کوله هغې ته معلومه وي دا زما بچی دی. داود علیه السلام هغې باندې څه ثبوت وغوښته چې ستا ولې دی، ځکه هغه ډي ان اے ټیسټ نه و کرین. اوس خو اسانه خبره ده، ستا دی که ستا دی بویلې لیباټرۍ ده، بس لیباټرۍ کې ډي ان اے ټیسټ وکړئ په خپله معلوم چې د چا بلډ دی، دا وینه د چا ده، دا جینز د چا دي، نو هغه خو دا شی هم نو. نو داود علیه السلام فکرمند و، بس یکایې کې ووی خپل جلاد ته وی ته ورشه یو چاړه راړه، نور څه فیصله خو نه کېږي، خو بس دا بچی به نیم به یوې له ورکم او نیم به بلې له ورکم، ځکه چې څه خو بله فیصله ممکن نه ده. نو چې د کومې بچی و حقیقتا نه فورا په ژړا شوه او په چغو شوې دا زما نه دی، دا نه دی دی، دا زما نه دی، دا د دې لی ورکه. نو داود علیه السلام دا ښځې له ورکه، وی ګوره دا خاموشه ناسته وه، ځکه یې دا د دې بدن ټوکړه نه دي ته په هېڅ حالت نه په دې خو غوښتل هم دا چې دا مړ شي، زما هغه مړ شم چې دا هم مړ شي، خو دا ستا بچی له واخله ستا شه. نو اوس د مور اولاد سره دا محبت وي چې هغې ژوندی غواړي، اگر که په دګرګون حالاتو کې دا د بل چا غېږ ته هم ځي نو هغه دې ته هم تیاری وایي چې کم از کم د مرګ نه بچ شي. نو الله فرمایي د قیامت زلزله دا دومره مهیبه او دومره لوی هیبت دی، ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، چې دا پای ورکوونکې ښځه دا به د خپل بچي نه لا تعلقه شي او لرې به یې وغورځوي، دا هیبت دومره زیات دی. وتضع كل ذات حمل حملها، حامله او باربرداره ښځه دا به خپل بچی بې وخته وغورځوي. وتر الناس سکارا، خلک به وویني بېهوشه، وما هم بسکارا، الله وایي دی بس شراب نیس کړي، ولکن عذاب الله شدید، خو د خدای عذاب دومره سخت دی چې د خلکو به سنس ختم شي، د خلکو به عقل ختم شي. لومبنۍ زلزله دا یې دغلته ذکر کړې ده، او دویمه زلزله
دا سورہ زلزال کې ذکر ده اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله د ځمکه اوجړه کول شي په مکمل جړه کولو دا زلزال اضافت ضمیر د ها ده ضمیر د ها چې مرجع زلزله ده یا مرجع ځمکه ده اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله ځمکه اوجړه کول شي په جړه کولو د ځمکې سره یعنی جړه کولو د ځمکې معنا دا ده to its capacity چې څومره دا خوځېدی شي دومره به وخوځوي یعنی معنا دا چې په سکیل باندې دا پیمانه کول نه شي چې دا 4.7 وه که 5.2 وه که 6.3 وه یعنی دا زلزله د کوم لیول وه الله تعالی وایي چې بس آخري میټر د لس درجې دا په 10 درجو وښودلی شي نو په 10 درجو خو چې خوځېږي دا خو به داسې چې سپین کېږي به لکه پایې ته شان نو الله وایي چې اذا زلزلت دا به د محور یمین په دې سپیس کې به داسې ګرځي لکه پایه چې وګرځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکې به خپلې دفینې خپلې خزانې هغه دغسې بار راوغورځوي وقال الانسان ما لها انسان به وایي دې باندې څه وشو یومئذ تحدث اخبارها الله تعالی فرمایي دا هغه ورځ ده چې ځمکه به خپل بیان په خپله کوي بان ربک اوحی لها چې ما له ایستلی شي خو د خدای حکم دی الله بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس دا ورځ هغه ده چې خلک به د قبرونو نه راوځي ګډ وډ لیروا اعمالهم چې دوی ته د دوی کردار وښودل شي دا ته وي الله تعالی ابو دا ته وي هېڅوک به انکار نشي کولی او زه یم نو دا ته وي او دا زه لیروا اوس دغه زلزله چې دا کله راشي 40 کاله مسلسل باران نه بعد چې دغه زلزله په دې ځمکه راشي نو دا ځمکه خو به داسې وبشړتولی شي نو که د یو سړي د بدن اعضا او جوارح دا په ځمکه کې منتشر هم پراته خو یو میګنیټک اثر به پیدا شي چې د اجزا به د دنیا د مشرق او مغرب نه یو بل سره ورټچ شي او چې څنګه ورټچ شي نو اټومیټیکلی یو باډي جوړه شي او نبی علیه السلام فرمایي داسې به پړک به راوځي لکه ګمانډه چې راوځي پیغمبر اسلام زموږ د پویولو دپاره عجیبه مثالونه ورکړي چې دا ټول انسانان به ځمکې نه داسې به پړک راوځي لکه ګمانډه پېژنئ که نه پېژنئ خریډی پېژنئ که نه پېژنئ موږ ورته له خپل ملک مشروم وو عربي کې ورته کومه وایي حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي فیخرجون من الارض کانهم کممة دی به داسې راوځي ځکه یو خو بوټی دی نو بوټی په دمه دمه ګمانډه پړک کوي الله تعالی فرمایي د سر نه والې خپو پورې خپو نه والې سر پورې انسان به یو پړک کړي دغه فلان کې کاکا راووت نو عزیزانو عرض مې کو استاذ خدمت کې چې دا شی داسې دی چې دا عقلي دی دې وجې خدای وایي وبالآخرة هم یوقنون ځکه اوس ته وګوره دا زما حرکت دی دا لاس مې دې ځای و چې حرکت مې ورکړ دې حرکت ورکولو ته عمل وایي دې ته فعل وایي اوس دغه فعل او عمل چې ما وکړو نو د دې یو نتیجه مرتب شوه او هغه نتیجه دا ده چې دا لاس د دې ځای نه دې ځای ته منتقل شي دا د عمل نتیجه ده که ته وایې چې عمل دې وشي نتیجه دې پرې نه وي د دې امکان نشته یعنې چې کله تا لاس له داسې وکړل نو نتیجه دا ده چې دا لاس د دې ځای نه هغه ځای ته لاړ اوس که ته وایې چې زه به دا عمل کوم خو په دې نتیجه نه مرتب کېږي دا د عقل خلاف ده دا د منطق خلاف ده دا د مشاهدې خلاف ده نو الله تعالی هغه ته ووایي چې ته عبس نه پیدا صحیح بیا ته په دې دنیا کې اعمال کې ګرځې را ګرځې کېنې پاسې خورې اسکاک کې ملاس خبرې کې اوده کېږي ویښېږي بازار ته چېرته چې ټول اعمال دي نو که ته وایې چې اعمال دي یو نتیجه پرې مرتب نه شي نو د دې امکان نشته دا د عقل تقاضا ده چې په دې نتیجه مرتب شي اوس هغه نتیجه به سي نو نتیجه دغه د ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر چې که د اعمال ښه نتیجه به هم پرې مرتب کېږي او که اعمال بدي چې سوره زلزال کې الله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى څوک چې عمل کوي د یو ذرې په مقدار د خیر دا به هلته ویني د یو ذرې په اندازه د شر نو دا به هلته ویني نو بعض بعد الموت دا هم یو حتمی مسله ده او یو قطعی مسله ده یو یقینی مسله ده نو باید چې د هغې دپاره تیاری وشي قرآن کریم کې هم الله تعالی فرمایي چې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هغه ورځې نه ویریږئ یا غیر ورځې ته تیاری ونیسئ چې په کومه ورځ به تاسو الله له بوتلی شئ دا د بنو امیه بادشاہ دی سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان نو د حج ته راغلی نو چې حج وکړو نو د حج نه پس مدینې منورې ته لاړ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد او د هغه زیارت ته نو بیا د سره گویا خپل ولی عهد
کراؤن پرنس چې ورته وایي انګریزي کې چې ورپسې به بادشاه کیږي کراؤن پرنس ورسره حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه هغه ته وایي عمر هغه وایي جی وایي ته به یو کار ونه کوې هغه څه وایي چې د داسې سړي پته ولګې چې د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د صحابو نه هغه استفاده کړي د هغه شاګرد پاتې هغه یې لیدلي هغه یې سره پاتې هغه وایي چې بلکل به وکړم نو هغه د مدینې منورې په ښار کې ګرځېده او تپوس یې کو وایي څوک تابعي ژوندی دی د حضور صحابه چا لیدلي ته څه وایي تابعي وایي څوک تابعي ژوندی دی ورته یاره دا خو ډېره زمانه تېره شوه تابعیان خو ټول وفات شوي دي هغه جنریشن او هغه نسل ختم شوی دی یو بوډا ورسره میلاو شو نو هغه نه یې تپوس وکړو وایي څوک تابعي ژوندی دی هغه ورته او ایک یو ژوندی دی په ښار کې نه اوسي ځکه د ښار خلکو سره طبیعت نه لګي وی هغه وایي چې زمونږ په زمانه کې مونږ خو صحابه لیدلي دي دا تاسو چې څه کوئ دا کار خو به کافرانو کو دا د هغه زمانې خبره ده او د ښار خلکو ته وایي چې دا تاسو کوئ دا کارونه به کافرانو کول مونږ خو صحابه لیدلي خو به دا کار نه کو نو یې طبیعت نه ما سخت دی نو هغه په ښار کې نه اوسېږي جمعې لمونځ له چې هم راشي د سهارا نه نو بس صرف لمونځ کوي ازي په مخه چا سره خبرې هم نه کوي وی هر یو سړی دا غواړي چې ورسره مې لاس میلاو کړه چا سره لاس هم نه میلاوي بس نیغ د جومات نه وځي او واپس ځي سهارا ته ورته وی ښه نو زه به څنګه ورته ورسم نو یې راځه به درته لار برابر کړم نو یې هلته بیا له بل چا کوټ نیسي بس د هغه یو کچه کوټه ده پکې اوسېږي هغه د بیبي دا بچي دي هلته اوسېږي نو بس دته لار برابر کړه نو دی چې تلو تلو نو هغه ځای کچه کوټه چې هغه ورته کومې نښې ورکړې وې هغې ته ور ورسېده نو ده دروازه وواله نو هغه تابعي عالم چې ډېر زوړ او ډېر بوډا و په خپه باندې هم ګوډ و دا د حضرت ابوهریره رضي الله تعالی لازم ملازم شاګرد د ټول عمر ابوهریره سره تېر کړی دی او د نوم سلمه ابن دینار اعرج رضی الله عنه اعرج وی ګوټ ته سلمه ابن دینار اعرج یعنی ګوټ سلمه ابن دینار خو مشهور په علاقه کې په ابو حازم باندې صحیح نه ابو حازم رضی الله تعالی عنه نو ابو حازم سلمه ابن دینار اعرج د دروازه والا بار راوت ملمه په خیر السلام علیکم کینو اوس د عربو چې ستر رواج دی مونږ خو چای راوړو هغوی بس ستوان او سرکه او دا شیونه د مېلمستیا کې یا کجورې به یې راوویستې نو هغې ور راړل بیا ورته یې مېلمه څه خدمت به دې کوم نو هغه ورته یې بادشاه راغلی دی حج دپاره او زیارت د نبي کریم دی راغلی صلی الله علیه وسلم تابعي سره میلاوېدل غواړي نو نور تابعین خو ټول وفات دي ستا چا درک راته راکړه چې یو صاحب ژوندی دی نو تاله رالم چې که ته بادشاه له راشي او بادشاه سره میلاو شي نو سلمه ابن دینار ورته ووایي چې زه ولې بادشاه سره میلاو شم زما خو بادشاه ضرورت نشته زه نمایده که مونږ ته ووایي چې ته به تاڼهدار صاحب سره میلاو شي نو مولا داسې ګیره داسې زبردست منګس کي او صحابه مه با جوبه مه په واچې که تبلیغي وي نو هغه به ځان تیار کړي او خو ځکه تاڼهدار صاحب غوښتلی دا د بادشاه خبره وه نو سلمه ابن دینار اعرج رضی الله تعالی عنه هغه ورته وایي چې بادشاه سره ولې میلاو شم زه بادشاه باندې څه کوم هغه ورته وایي بس دغسې ونم به خو وی نو زما خو بادشاه ضرورت نشته نو بس عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه هغه ورته خرج زه به لاړ شم السلام علیکم نو یې څو قدم یې واخیستل سلمه ابن دینار ورله آواز ورکړه وی ته راشه نو دی واپس لاړو نه او کراون پرنس و خو سړی خو متقي سړی و د دې عالم په خبره باندې هېڅ بد ونه منل چې دا خو لوی سړی دی لوی عالم دی د دین بادشاه او بادشاه یې د مقابله کې خو هېڅ شی دی نو ورله یې آواز ورکړه نو عمر ابن عبدالعزیز را واپس شه نو ورته وی چې بس یو آیت مې فوراً ذهن کې راغی چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم د خدای ومنئ د پیغمبر ومنئ او د ارباب اختیار ومنئ د چا ومنئ د ارباب اختیار نه بادشاه ومنئ د حکمران ومنئ نو یې په دې آیت بنیاد باندې درسره ځم نو ورسره را روان شه چې کله د سلیمان ځای ته راورسېدل چې کوم ځای هغه دیره و عمر ابن عبدالعزیز ورمنډه کړه خلیفه زر راوځه دا وایي داسې ټت پت ملا نه دی خو بلکل داسې دی چې په یو دی ایغ نیغ د پوزې په سمي روان دی نو بادشاه هم هر سړي زوی و هغه نه پټکې په سر که او نه پیزار په خپو که پیدل او خپیبلې ور رامنډه کړه او ډېر احترام ویجي او غلط فهمي وشوه زه د هغې معذرت کوم لومبې وی ما عمر ته وی چې ته څوک پیدا کوې چېرته وي نو زه به ورشم نو ده وی چې تاسو تکلیف درکړه دا خو یې ډېر زیاتې وکړه دا وی د خبره باندې نه پوه شوې غلط فهمي وشوه ځکه یې تا غوندې لوی عالم ما طرف ته راتلل او راغوستل دا خو د ادب خلاف دي باید چې زه راغلی وی نو ما راتلل غوښتل خو دا عمر ته غلط فهمي شوې ده نو هغه ورته بس چې څه هم شوي دي نو ستا مقصد څه دی خبره دې څه ده نو هغه ورته وایي چې تاسو بس څه کوئ چای شربت فلان وي زه هېڅ نه څښم وي زه هېڅ نه څښم نو ورته یې ویې ښه
نو وی چې ما زه به بیا تاسو خاطر راشم اوس دې ما هم وخت ضایع کړی دومره مزل مې وکړ او زه یې هم په تا پوړو نو اوس بیا مقصد چې دا راتله به مې مقصد شي هسې به وخت ضایع شي نو وی ته وایه چې څه وایې نه هغه ما نه تپوس کا نه هغه ته نه تپوس وکړه وی چې بس یو خبره تپوسم چې دا زمونږ ژوند سره ولې دوره مینه ده او دنیا سره او آخرت سره مو دا مینه نشته صحیح نو اوس که زما غوندې مولا وی نو خو بس سلالو پتو به یې کړي چې بس دا خو انساني طبیعت دی او فلان ډي څه هغه سلام ابن دینار تابعی عالم دی هغه ورته خربت دنیا کا خربت آخرت کا عمرت دنیا کا وی دا خو یو ډېره اسانه خبره ده تا آخرت ویران کړی دی او دنیا دی آباده کړی آباد یې روانې ته څوک تل غواړي که تا دنیا روانه کړی او آخرت دی آباد کړی نو تا هر یو سړی چې نوی کور جوړ کړي وایي دې ته به سبا ځم او بله به ځم خوشحالېږي ورته نو تا خو آخرت روان کړی دی او دنیا دی آباده کړې ده نو د آباد یې روانې ته څوک ځي هغه ورته یې چې دا دې صحیح ووایي نو بیا یې ته نه دویم تپوس وکړو ورته یې چې مونږ به خدای ته څنګه پیش کېږو نو سلمه ابن دینار رضی الله تعالی عنہ ورته وی یو نیک مطیع او فرمان بردار بنده خو به داسې پیش کېږي لکه طوفاني شپې اغستی هوا سے کار نه کوي کور وطني معلوم چې کوم لاره باندې زما کور دی نو داسې اوتر اوتر اوسه بې درکه غوندې تړېدلی غوندې ګرځي او تور تم دی ګلی دا باران دی کور لار ورته نه ده معلومه هر څه چې ګډوډ شوي ځای نه کار نه کوي او ناڅاپه په یو کوڅه وردنله شو نو چې ویې کته نو مخکې ښځه هم ناسته ده بچي هم ناستې خوشحاله شو غیر متوقع طور خپل کور ته ورسېده څومره به خوشحاله وي چې د خوشحالۍ خو باډو امتحان او کوم سړی چې تابعدار نه دی بلکې وانټډ دی مطلوب دی پولیس ته نو چې دی د پولیس نه تښتي یو ځای بل ځای پټېږي او ناڅاپه پولیس والا مخې له راشي او وینیسي او بیا راولي او بادشاه ته مخامخ کړي نو یې څه خیال دی ده بس د باندې خو به هر ساعت د مرګ تېرېږي نه یو منټ په دې مرګ تېرېږي وی بعینه دغه کیفیت دی که په اطاعت کې وخت تېر کړی نو داسې لکه رک شوی وي د کور نه او ناڅاپه کور ته ورسېدې او که په عصیان کې وخت تېر کړی نو داسې لکه چې پولیس ته مطلوب وي ناڅاپه د هغې لاس ته راغلی او هغې عدالت ته مخکې کړی ورته وي چې الله دپاره الله سره زمونږ دپاره څه شی دی نو هغه ورته وي دا خبره خو د قرآن نه وتپوسه وی چې قرآن کې دی باب کې څه وي ان الابرار لفي نعیم وان الفجار لفي جحیم که ته نیکې نعمتونه دي که ته فاجر فاسق کې تا دپاره بلیدونکې اور دی نو بس وی اوس ته ځان له فیصله په خپله وکړه چې ته نیکې او که فاسق فاجر نو دا نور تپوسونه یې ته هم کړه سلمه ابن دینار والا جواب ورکړه نو بیا ده ورته وی چې زه ستاسو څه خدمت کولی شم ورته ما ته خدمت ضرورت نشته زه خو تا د دې لپاره نه یم راغلی ته ما ته خدمت وکړه نو ورته یې چې ما ته څه نصیحت وکړه وی بس نصیحت خو دغه دی چې د خدای نه یېرېږه د رعیت په باب کې نور تاله نور څه نصیحت پکار دی نور خو منځونه ته کې حج له هم راغلی عمرې له هم راغلی او زیارت د نبي کریم علیه الصلاة والسلام نو اوس دغه بحث بعد الموت یا د مرګ نه پس ژوند دا یو یقیني امر دی خامخا به راځي دا سقراط دا یو ډېر لوی فلسفي بلکې د فلسفیانو پلار دی صحیح د دین سماوي تابع نو د فترت زمانه کې چې پیغمبر ورته هم نه دی میلاو شوی اوس دغه سقراط د خپلې فلسفي بنیاد باندې لګیا دی عجیب سوچ به کو د خپلو خیالاتو په بنا اوس ما یو ځای لیکنه هغې کې مې ولیکل چې خطاب درې قسمه وي یو عامیانه یو عالمانه یو فلسفیانه خطاب څو قسمه تقریر او بیان څو قسمه یو عامیانه یو عالمانه او دریم فلسفیانه نو عوامو ته به عامیانه خبرې کې دا تاسو ته همیشه د خر او خرګاډی او دې خبرې زه کوم چې دا بیان انداز دی چې عام خلک ځکه که عامو خلکو ته عالمانه بیان دی وکړو نو دې سره به انتشار او فساد پیدا کېږي ځکه په دې خبرو پوهېږي نه د انتشار او فساد پیدا کېږي او که د مولیانو میاشت کې د فلسفو بیان کړه نو بس د الحاد او کفر فتوا به ورباندې ولګوي کافر به دې کېږي بیا پرېږدي نه که دا د هغې د اپروچ نه بهر ده نو د سقراط او د افلاطون فلسفې د مولیانو ته شروع کړي یا د شیخ شهاب الدین مقتول یا د ابن رشد الحفید یا د ابن رشد الجد یا د امام غزالی د امام رازی نه فلسفې د مولیانو پر ذهن کې راځي نه که نه راځي نه بس هغوی ته یې ګمراه شوی دی دا مولا چې دا ګمراه ځکه چې هغوی خو امام رازي هم کافر کړو امام غزالی هم کافر کړو حافظ ابن تیمیه هم کافر کړو شیخ شهاب الدین مقتول هم کافر کړو ابن رشد الحفید دا هم کافر کړو مولیانو معاف کړي نه دي صحیح نه د دې وجې یعنې عوامو ته عوامي بیان عالمانو ته عالمانه بیان فلسفیانو ته فلسفیانه بیان خو که دا ترتیب د ګډوډ عوامو ته د عالمانو خبرې شروع کړي هغې کې به انتشار او فساد پیدا شي او که عالمانو ته د فلسفې خبرې نه په ځان به کفر فتوا ولګوي دا بولا کافر شوی د ده عقیده ګډوډه شوې ده
نو بار تو دیر عرض میں کو استاد خدمت کی چې اوس دا باس بعد الموت دا یو بالکل د عام مزاج خبره ده ځکه الله بالاخره هم یقینون وي چې کلو نه سړی ځان له تنهایی کې کینی نو دی وایي چې لاس ته مې حرکت ورکړه نتیجه په مرتب کیږي د شپېته اتیا سل کاله ژوند مې دنیا کې تیر کړ ښه مې وکړل او بد مې هم وکړل نو په دې اعمالو به هېڅ نتیجه مرتب کیږي بس دا لاړه مړ شو خبره ختمه شو الله تعالی فرمایي افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا یعنی ته وایي چې بس فاسق فسق باندې ژوند تیر کا مؤمن په ایمان ژوند تیر کا او مرګ په دواړو راغی خبره ختمه شوه الله استا دا خیال دی لا یستوون الله تعالی فرمایي ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المتقین الله تعالی وایي دا خو د خرطوب تصور دی چې یو سړی وایي یو سړی ټول عمر په نیکۍ کې تیر کړ بل ټول عمر په بدۍ کې تیر کړ مرګ راغی بس دواړه یو برابر شو دواړه چېرته یو برابر دي د یو له بنازو نه غم ورکوي د بل ته ډنډه نیسي الله تعالی ګور څنګه عقلي خبرې کوي ستا عقل نه تپوس کوي چې ستا څه خیال دی چې بس دا مرګ راغی نو بس خبره ختمه شوه الله وایي نه داسې نه ده کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون مشرکین مکه هغوی به د پیغمبر علیه السلام دعوت مختلفو طریقو سره هغه به یې رد کو بان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر هغوی وي دا مرګ او ژوند خو د زمانې یو چال دی بس دغسې چلېږي نو څوک پیدا کېږي او څوک مړېږي یعنی دا زمانه مړول کوي او بس چې زمانې مړ کړي وخت مړ کړي نو بس مسله ختمه شو او دوی وی چې ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن مبعوثین دا پیغمبر چې وایي مرګ پسې ژوند دی نو په دا هغه مرګ یادوي چې موږ لا کله پیدا نه مرګ نو چې نو دي دنیا کې نه نو هغې نه پس دا ژوند ورپسې راغی بس مسله ختمه شوه خو دې پیغمبر ته غلط فهمي شوې چې دا دویم مرګ راشي دې پسې به ژوند دي اوس هغې ارامیانو به دا چل کو د پیغمبر علیه السلام خبرې به یې په دې انداز باندې ټیسټ کولې نو الله تعالی ورته ریکارډ داسې ووایي وایي کیف تکفرون بالله زما زه چې کومه خبره کوم دې سره ډرامې مه کوئ کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا دا تاسو کوم شی ته مرګ وایي چې کله پیدا نه وایي یقینا تاسو نه وایي نو مړه وایي فاحیاکم خدای پیدا کړی ثم یمیتکم بیا به تاسو مړ کوي ثم یحییکم بیا په دویم ځل به مو ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا به دې خدای ته واپس کولی شي او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې دغه کافران چې د دې قسم ټیسټینګ یې کو څه شی کو ټویسټینګ TWIST دا دې طریقې سره ټویسټینګ یې کو خبرې تاول را تاوله پیغمبر سره دوی به هم د قیامت پر چغه کې وقالو ربنا احییتنا اثنتین امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل سورہ زمر کې الله تعالی وایي چې دغه کافران دا خرد عمل یا بل قیامت پر وایي چې اوس مو سر په خلاص شو بلوچستان کې وایي سر په خلاص شو وی اوس مې به سر خلاص شو چې دا خو دوه مرګه دوه جنگ دوه مرګه یو مرګ هغه چې دا پیدا نو یو مرګ دا چې پیدا کېدو نه بعد را باندې راغی صحیح یو ژوند هغه چې د نه پیدا نه پیدا شو او بل ژوند هغه چې دا اوس تا مخې ته ولاړ نو وقالو ربنا امتنا اثنتین واحیتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا تا دوه ځله مونږه په مړو حالت کې وساتلو دوه ځله دې ژوندي کړو مونږ خپل ګناه منو مونږ خپل ګناه منو فهل الى خروج من سبیل واپس تلو لار شته الله تعالی واپس تلو لار چته ده بس خو الله تعالی هم بوته ګوري هغه ځای دی هلته بځې ریتوم بده ته ډېر رامي وي نازیدانو عرض مې کو چې باس بعد الموت دا یو واقعي یقیني او حتمي خبره ده د عقل په تقاضا باندې دې وجه د آخرت دپاره الله تعالی د ایمان خبره نه کوي د یقین خبره کوي یقین هغه شی دی چې تا په خپل علم باندې په خپله یو شی معلوم کړه او په هغې باندې سر خلاص شو نو دې ته یقین وایي دې څه وایي دې ته یقین الله مونږ معلوم کړی د پیغمبر په وینا صحیح فرشتې هم معلومې کړي د پیغمبر په وینا ایون د پیغمبر رسالت هم معلوم کړی دی د پیغمبر په وینا ایون کتاب معلوم کړی دی د پیغمبر په وینا خو الله تعالی وایي آخرت په عقل باندې هم معلومول دې د پیغمبر د وینا ضرورت نشته د دې وجې هغې باب کې ووایي ایمان یؤمنون بالغیب دې باب کې ووایي ایقان وبالآخرة هم یوقنون چې په دې یقین ساتي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله